جی دغه خبره اترې تاسو اورېدلې دا وخت زموږ سره جمعیت علماء اسلام سین رهنما سابقه سېنیټر مولانا عبدالرشید صاحب ملګری دی. مولانا صاحب ډېره مننه او شکریه ستاسو چې بیا مې احتجاج ته راغلي یې پکې شریک شوئ. څه راسره وایي نن احتجاج باره کې او د باجوړ له دې ستونزې حل څه دی؟ څنګه به د باجوړ خلک د امن ساه واخلي؟ احتجاجونه د ظلم یو فوري رد عملي چې کله ظلم وشي، زیاتی وشي، جبر وشي، د ولس سره بله لار نه سوا د احتجاج نه. نو دا کومه د بدامنۍ او د جنگ دا لهر دی او په دې کې ولس وجلی کېږي او د هغې کور ورانېږي او د هر طرفه نه ولس متاثره دی، د دې فریق د طرفه هم د هغه فریق طرفه هم. نو د ولس سره بله کومه لار ده سوا د دې نه چې هغه چغه وکړي او راوځي او احتجاج وکړي. ستا د دغې خبرې سره زه اتفاق کوم چې د احتجاجونو لړۍ د 20 کاله نه روانه ده خو ثمره اوره نه ده. اصل کې اوس موږ دپاره یو بل آپشن ته تګ پکار دی او د دې ښار د چوک د احتجاجونو نه راوتګ پکار دی. دې ته خلک هم اهمیت نه ورکوي او یو روایتي غوندې ناره ده. پکار دا ده چې موږ په سنجیده بنیادونو یو جرګه وکړو، غور وکړو، فکر وکړو. خپل سیاسي مشران که د صوبې دي او که د مرکز دي هغه دې ته مجبوره کړو چې په دې مسله کې انټرست واخلي او که دی پکې انټرست نه اخلي پکار ده چې مونږ د هغې نه بالکل د الیکشن نه، د انتخاباتو نه، د سیاست او د هر شي نه بایکاټ وکړو چې زما لیډر، زما مشر هغه ما ته امن را کولو کې ناکام دی او د دې دپاره ما سره نه اوچتېږي او مؤثر اواز نه کوي. بیا ولې زه الیکشن کوم او دلته کې سیاسي اکټیویټیز کوم؟ من خو ګیلې کو جي د دې خلکو نه چې دا کم عسکري قیادت دی خو زمونږ سیاسي قیادت ولې د هغې ذمهداري نه ده؟ په دې وخت کې زمونږ په 3 اهم پوسټونو باندې سیاسي خلک دی. ستا صوبایي حکومت د پی ټي آی سره دی او نن د پی ټي آی ورکر دلته شته. ستا د وزارت عظما د مسلم لیگ سره دی. ستا په ایوان صدر باندې زرداری صاحب ناست دی، پیپل پارټي کارکون دلته ولاړ دی. نو چې دلته موږ په دې ښار کې ودرېږو نو دغه خلکو ته ولې نه ورځو چې هلته کینو ورته وو چې دا مسله موږ ورته حل کوي، ځکه چې د دې مسلې بټن همالته ده، دلته په ښار کې نه ده. نو پکار دا ده چې نن په دغې باندې موږ خبره وکړو چې موږ د دې باجوړ چې کم مشران دي هغې ځان له یوه جرګه وکړو، په یو بنده کمره کې وکړو او د دې مسلې د بنیادي حل دپاره یوه لاره ولټو. دا اوس د تقریرونو د احتجاجونو نه وتلې مسله ده او دې دپاره یو مؤثر انداز کې یو پلبندي دغه پکار ده، مخه نیول پکار دي. نو ما خیال خو دغه دی چې له دې نه بغیر به د دې بل حل نه وي. دا مسله ډېره سټرانګ ده او د دې بدامنۍ په شا ډېر غټ سټرانګ قوتونه دي. نو داسې په وړو خبرو باندې د هغې مخه نه نیول کېږي. ډېره مهرباني، شکریه، مننه.